زما پیغمبر هم څوک نه معاف کوي، تاسو یې په ایمان ووایئ، تاسو هغه معاف کولی شئ. په دې ډنمارک کې 2009 کې که ستاسو یادي جنرال پرویز مشرف په بهر ملک په دوره ولته یو انټرویو ورکړه، وی دا د توهین رسالت چې کوم قانون دی پاکستان کې، وی دې قانون نه خرابۍ ډېرې دي، نو په دې کې موږ لږ ترمیم کول غواړو. که ستاسو یاد شي ټول ملک بلوه شوی، ورته که نو بلوه شوی چې ټول ملک بلوه شو. پرویز مشرف چې څنګه کراچۍ په ایرپورټ یا اسلام آباد ایرپورټ هغه مې ذهن کې نشته چې دغه ځای څنګه کوم شړومبنه انټرویو دا وه چې د پاکستان عوام که داسې راوچتېږي نو زما څه کار دی چې زه داسې دا خو زمونږ څه کسانو نه وي غلطي شوې. دې قانون ته خو ډېر ډېر خلک نه دی ټینګ شوی. بیا په دې کې ستا کتاب موجود دی، مولوي طیب په هغې باندې باقاعده تقریض هم لیکلی دی. دغه د کتاب نوم دی تحفة الاشاعات. ما سره شته، که څوک وایي ته دروغ وایي، زه کتاب مخې ته ږدم، هغې دې انکار وکړي چې موږ دا نه دي لیکلي. نو زه تاسو نه مسلمانانو تپوس کوم، تاسو کې عوام هم موجود دي، تاسو کې علما هم موجود دي، تاسو کې طلبا هم موجود دي، آیا دا انصاف دی چې د هغې باوجود ته په کالام کې چیلنج هم ورکې او زه دا ویم سباړو فرض که مونږ کالام کې 10 بجې حاضري ده، نو تاسو مخکې یو لایو چونګې چلېږي ټول پاکستان کې هغې اوري. نو زه صرف دا ویل غواړم چې که هلته چرې په مونږ پابندي شوه چې تاسو به دا خبره نه کوئ، نو هغې که چرې ځان ته مسلمانان یا ځان ته پښتون او غیرتي وایي، نو په کار دی چې کوم چیلنج یې کړی دی هغه ولیکي او مونږ ته پې دستخط وکړي، مونږ ته چیلنج قبول دی. تاسو نه تپوس کوم، لکه زه یو دعوه وکړم دې ځای، نو په کار دی که ما ته څوک وایي چې دا دعوه دې ولیکه ورته دستخط وکړه، زه درته دې جواب لیکم او زه تا سره په دې باندې بحث ته هر ځای کې تیار یم. نو که جماعت اشاعت التوحید و سنت په پنجپیر په خپله مدرسه کې بحث کول غواړي، نو موږ ورته دغې بحث ته تیار یو، په دې لایو دې ورته ورسي، هر ځای کې ورته تیار یو، دلته هم تیار یو، په کالام کې هم تیار یو، په منیر شاکر په هغه کلي کې هم تیار یو، د هغه بل په هغه هریپور کې هم تیار یو، په هغه مانسیره کې هم تیار یو، په پنجپیر کې هم تیار یو، چې کوم ځای کې د دې مرکز او په کوم ځای کې دی وایي په غیره کې وایي، نو ما د الله او په حساب باندې ستاسو مخکې ما ووایي چې موږ هر ځای تیار یو د خپل پیغمبر د ناموس دپاره انشاءالله موږ د یو ځای نه منې کېږو به نه، زموږ چیلنج قبول دی، دې دې دستخط وکړي، موږ ورته باقاعده دستخط کوو، موږ د خپل پیغمبر د ناموس دپاره هر ځای بحث ته تیار یو. تاسو هم خوښه ده داسې که نه؟ که دې ځان ته پښتانه وایي نو په کار دی چې دا قبول کړي. اوس خبره که نه چیلنج دې وکړو، اوس به دې څه به کوي؟ بونیر کې دغسې حساب وشو، بیا به کله آرمي له تلل، کله به د بونیر عدالت ته تلل، کله به ډي پي او له تلل، ډي پي او له لړل، ډي پي او پابندي ولګوله. ما مفتی فضل غفور صاحب ته ووایي، ما ورته وایي مې د ډي پي او صاحب ته ووایه چې خیر دی جي موږ داسې باس نه کوو، تا سره په ستا په عدالت کې ستا په دې دفتر کې خو کمرې سایډ رومونه شته که نه؟ وی او شته. مې د ده په دغه سایډ روم کې یو سایډ روم مقرر کا، ستا پولیس به بهر ولاړي، نو مونږ خو به مونږ سه جنګ له خو نه کېنو، خو که بیا هم ستاسو اعتماد نه وي نو مونږ په دغه کمره کې کېنوه، د ویډیو اجازت صرف وکړه، ته په خپله نګراني وکړه، که ته نه کې خپل یو کس ته کېنوه چې کوم ستا خوښي او کوم د دې خوښي هغه کېنوه، ویډیو به مخامخ وشي، مونږ د دې به بحث وکړو، اندازه به ولګي چې آیا مونږ په حق یو که دوی په حق دي، نو سبا خو به خلکو ته چغې نه وایي که نه، بیا به بابیلا خو نه کوي که نه. هغه انکار وکړو، ویسې 14 علاقې ته مو هغه انکار وکړو، خیر چې هغې بیا وایي بس ټیک ده داسې وکړو، دې آرمي له لړل، آرمي والا مونږ ته سوال جواب وکړو، ما ورته ویل نه جنګ خو نه دی، دوی چیلنج کړی دی، د دې دعوې دي، و دعوې دي په پوخ اشتام مې ته لیکلي دي په تحصیل کې، په دغه و دعوو به مونږ د دې جواب کوو، مونږ خو جواب دپاره راځو. عدالت ته راغلو، عدالت کې مونږ جج راوغوښتو، جج رانه لیکل واغوستل چې نه دا کسان وایي چې مونږ نه کوو دا شی دین نه پرېږدي، نو ته ورته ثوابۍ نه راځي او دا د دې ځای د بونیر دي، معنی چې د ثوابۍ نه خپل بیان ته راغلو، دې چیلنج را کړی دی، لیکل دې کړي دي، دستخط ورته دې کړی دی، بس ما ته وایي چې بس دې دستخط کړی دی چې مونږ نه کوو، دې پرون اخبار کې بیان ورکړی دی چې زموږ د ټولې صوبې د طرف نه اعلان دی چې مونږ چا سره مناظره نه کوو، تاسو دستخط وکړئ. اوس د دې نه پس تاسو نه تپوس کوم، آیا دې نه بعد چې تاسو صوبایي سطح باندې اعلان په اخبار کې هم ورکړو او تاسو وایئ چې زموږ په ټوله صوبه کې پابندي دی چې په دې موضوع بحث نه کوو، نو بیا دغه ځای کې د چیلنج ورکړو، نو یا خو دغې دپاره دستخط وکړه، اخبار کې سبا بیان ورکړئ چې مونږ ځای ډېر د دې چې کوم خوښي، ځای چې د دې کم خوښي،
مونږ ورته تیار یو. اخبار کې د سبا بیان وکړي چې مونږ خپل چیلنج مات هغه دغه چې مونږ حکمنامه جاري کړې وه صوبایي هغه مونږ ماته کړه. ځکه زمونږ پکې بل څه مقصد نشته، یا ته پړو دې پړو دې پړو پړ پړ مسله نشته. مسله صرف دا ده چې زما پیغمبر د دې تنظیم کړي